بسم الله الرحمن الرحيم. والأول أظهر لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب، وأفيد لتزمنه التنبيه على أن الحقيقة بالمدح من راى حدودها الظاهرة من الفرائض والسنن وحقوقها الباطنة كالخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالى. يقيمون الصلاة، يقيمون سلور معنی اکرلی. اول معنی د اقامت تعدیل او دویم معنی اجتهاد و تشمیر و کوشش او دریم معنی اغا یو معاذبت و فکی دویم معنی دریم اجتهاد و تشمیر او سلورم معنی اداو. نتا توائی والاول اولنے معنی چی اقامت الصلاة معنی تعدیل الارکان دے تعدیل نا اغا معنی اظہر اغا دیر ظاہر دا صدا لأنہو اشہر زکا اغا مشہور دا ہوئی گئے. او بلدا چی استاسو محشری کلی دا منقول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ناغی مانا تعدیل سرکی سرکی پوئی گا بخبر میں بلا دا خبر چی دا مدح پزے کی کلا تذکرہ کی گی نا دا اقامت الصلاة کی گی پوئی گا بخبر بانی نو التوا دی محمول کی پسبانی پتعدیل الارکان بانی چی دا طولو ارکانو سساتی خیال ساتی برابر برابری کی. نوال اول اظہر اولنے معنی اظہر دا لأنہو اشہر زکاغا مشہور دا دیر نو شہرت دا دلیل دا ظہور شلو چاگا ظاہر وإلى الحقیقت اقرب و حقیقت تا نزدے دا حقیقت تا نزدے دا سنگا حقیقت تا نزدے دا حقیقی معنی ہونا دا دا منگا استعارہ طبعیہ جوڑا کڑی ہونا چی استعارہ شولا پوئے گئے نہ مجاز مستعار شو نو لفظ پخپل معنی کی نہ دے استعمال بغیر معنی موضوع لہو کی و نا حقیقت نزدے دا سنگ نزدے دا دا حقیقت دو نخی دیا پی سبیہ و تبادر الالفہم ہا تبادر چی لفظ ذکر کی نو دا دی لفظ معنی حقیقی و زر ذہن ترازی ہا زر او دویم دا پوئے گا بخبر بانی دویم دا چکلتا نو دا دا معنی حقیقی سشولا یو نخشولا دا حقیقت خوا تبادر دا دا حقیقت پا نخو کی غٹ نخزا دا خوا ہوئی گیا دا خبر آگا بل دا خبرہ چی معنی حقیقی قرینے نغواری سا نغواری دا خالی عن القرینے او معنی مجازی سا غواری قرینے غواری پوش ولے یقیمون الصلاة تعدیل والا معنی اغسطل ہوئی گئے دا متبادر دا صدا معنی زر ذہن ترازی چی سنگت یقیمون صلاة ذکر کی نمعنی یعدلون ارکانها دا معنی زر ذہن تا نو دا دا حقیقت نخدا که قرینن نہیں هم نبیام تعدیل الارکان ذہن ترازی نو دا اخکارا خبر دا چی دا حقیقت تسش ولا نزدیش و افیدو او دا صدا افید دا صدا او چاہتا و افید و دا افید دا مانا پیدے والا دا مفید دا دیو لتضمنی زکا دا متضمن دا تنبیح لرا سلرا پدی کی یو بیدارے دے خواہ تنبیح دا دے چی دا مدح قابل حق منسکون کے دے چی اگر دا طول ارکان و خیال ساتی او کنا یو سڑے دا طول ارکان و خیال نساتی یو تعدیل و تسویہ و برابر والے نکی نو دا کس مسلی دے
خو حقیق د حمد نه دی. تاسو پوه شولئ نو ویقیمون الصلاة کې دغه تنبیه هم څه شوله اشاره شوله چې ته په خپل مونږ باندې ځان قابل د مدح ګرځئ چې زما مدح وشي نو اله به کېږي ستا مدح چې ته څه وکړې تعدیل الارکانو نو وافیدو دا ډېره مفیده ده لتضمنه ځکه دا متضمنه د تنبیه لره او تنبیه په څه خبره ورکي علا په دې چې ان الحقیق بالمدح هغه کس چې هغه د مدح لایق دی من هغه کس دی راعا چې هغه لحاظ وکړي حدودها الظاهره د حدود من الفرائض والسنن چې هغه فرائض او څه دي سنن پوهېږئ په فرائضو سره قوام الشی راځي د شي وجود راځي او په سننو سره تکمیل راځي څه راځي وحقوقها او هغه کس ته مدح لایق دی چې هغه لحاظ وکړي حقوقها الباطنه د حقوق هغه باطنه حقوق د مانځه څه دي من الخشوع والاقبال بقلبه چې هغه خشوع د افیسه سره عاجزی ده والاقبال بقلبه یعنی والتوجه بقلبه زړه سره مانځه ته متوجه کول علی الله فالله تعالی باندې وایي اے پزړه سره خدای ته څه شي متوجه شي للمصلون الذين اغه مسکون کو پچاننا هم عن صلاتهم ساهون چې د خپل منځونو نسی غافل ایدا فتح ورته نه لګيږي چې سم وکړه فرض سدي او سنت سدي بالکل مانځه نه سره ولذلك او د دې وجنه ذکر فی سیاق المدح د مدح پس ځای کې څه ذکر کیږي والمقیمین الصلاة او المقیمین الصلاة کی تاسو وای دا منصوب دی بنابر مدح کنا یعنی امدح المقیمین الصلاة کوم خلق چې تعدیل د ارکانو د مانځ کی د دې په استاینه کوم جدا د دې بګیزه جدا څه کومه مدح کوم او په معرض د زم کې ذکر کیږي فویل للمصلین فویل للمصلین اے تش منسکون کې چې تعدیل ور سره ني هغه د فارغ ویل لفظ راځي افیس دې پوری پوښو والصلاه دا صلات لفظ نه ده نو دا اصل کې فعلتن ده یا فعلتن ده په سب سره فعلتن نسلوتن یا سلوتن سلوتن او ماخوذ ده د صلانا د سنه اشاره ده په چې مجرد د صلات مجرد دا ندی استعمال ها ځکه خو صلا د باب تفعیل ماضی راوړل کویګه به خبره باندې او دی چې اخذ کی او مشتق منه او ماخوذ منه ذکر کی نو معلوم شي ذکر کی ها نزکتا توای صلات ماخوذ د سوزن د فعلت یا فعلت وزن د او ماخوذ د صلانا د سنه او شنه به خبره باندې د سنه نماته ګوره صلا د باب تفعیل ماضی دا خداغي مصدر تسلیه هغه ډور مشهور نه دی ها پوهیږي او دلته صلات مشهور دی خود دې مجرد صلا هغه څنګه دی مشهور نو صلات ماخوذ کو د چانه د صلانا صلانا مشهور دی صلا اصل کې صلا ید د کرمه په وزن باندې پوه شولې او معنی یې څه اذا دعا اذا صلا کله ویل کېږي چې کله یو سړی دعا وکړي نو پته ولګېدله چې د صلات لغوي معنا دعا شوله ها لغوي معنا او بیا اشاره او شریعت راولګېدو او دک لفظ د صلات دای د دنه په سوال راوغسو د چانه پوهیږي او چاته بوتلو ارکانې او ځکه چې ارکانې مخصوصا په دعا مشتمل دی پوه شولی به خبره باندې او مثال دی کز زکات لکه زکات شو فیصد دا ماخوذ دی د زکانا زکانا او زکاتم اصل کې زکوتن یا زکوتن زکوتن هغه زکات شلو دا صلات شلو هغه د صلانا ماخوذ دی دا ده کتبتا بالواو افیسب کتابت په واو سره کیږي کتابت پکار دا چې و طالب بدل شو خبره ختم شو لګنه ها نو صلات او زکات څنګه ولیکل شي چې و دې پکې نه او دلته پکې و کتبتا بالواو و سره
اولی کلی شو علی لفظ المفخم علی لفظ دا مفخم صيغه د اسم فاعل لا یعنی علی لغت من یفخم الالف په لغت ته هغه چا باندې چې په الف کی تفخیم کی تفخیم څه مطلب دی مایل کی د و مخرج ته د و چې پته ولګيږي چې دا الف منقلب او بدل د و نه راغلی دی ها په نه شولای نو اولی کلی شو په سبانه په و باندې او دا لفظ د چا دی د مفخم دی معنی هغه څوک چې مفخمین دی او په دې الف کې څه کی تفخیم کی تفخیم څه مطلب و طرف ته مایل کی و طرف ته او الف ته لباس ته و ورکی په شکل ورله د و په تلفظ کې ورکی نو دا هغه لغت والدین زکه دا غي په لغت کې کتبتا بالوای و سره وانما سمي الفعل المخصوص وانما او مسمى کړل شو فعل مخصوص فعل مخصوص څه دی قیام او رکوع او سجده قراءت او رکوع دا ټول پیږي دا فعل بها پس سره پس صلات سره دا ولې لکه له اجتماعه ذکر دا فعل مخصوص مشتمل علی الدعاء پسبانی نو اوس دا لفظ د صلات مون مستعار کو د دعا نم رواغه سوچا کې استعمال دیو په پوه شولې دا د قاضي صاحب خپل رائے ده چې د صلات معنا حقيقي لغوي دعا ده او معنا مجازي ارکان مخصوص دي خو په شریعت کې معنا حقيقي ارکان مخصوص دي پوهیږئ د هر واضح هغه خپل وضع معتبر ده پوهیږئ نو واضح لغت والا چې وضع کړی دعا ده پاره او شارع والا خاص کړی ورسره د پاره ارکان وقیل او چا ویلی دي دا صاحب د کشاف امام مخشری سے هغه وايي اصل صلى حرك الصلوين حرك صلى معنا څه صلى زيد معنا حرك الصلوين حرك هغه دوا اډو کی چې کوم د پخیزینو آخر ته رسیدلی دي دا مونږ او تاسو چې پکینو ښا به د کوناټو د سرونه د غاډو کې چې کوم راغلی دغه تاسو ویلی شي سلوين ښا سل لاندې لیکلي هما ازمان النابتتان فی اعلى الفخذین کوم دوا اډو کی چې د پخیزین او د پتون په سر راختلی راوتی دي هغه اډو کو تاسو ویلی شي سلوين ها پوه شئ نحرک سلوین څه مطلب دغه دوه اډو کو لا دغه کوناټو له سور کو حرکت ورکو ای د دې نه څه ده ها ماخوذ ده کنه تاسو په شوله به خبره باندې داوله صلى معناه حرك سلوين ولأن المصلي بیا صلات نم وګرځیدو د دې پهله مخصوص د ارکان اے التر صلات معنا دعا او بیا د ارکان مخصوصه نم وګرځیدو د ارکان مخصوصه مشتمل په دعا باندې دلته اصلي معنا تحریک السلوین ده پوهیږي او بیا نم وګرځیدو صلات ته ارکان نداوله ولأن المصلي زکه منسکون کې يفعله اغه تحریک السلوین دا عمل کی پی رکوعه و سجوده رکوع لجدین حرکت راضی سجدی لذین سر راضی تاسو پوه شولې خود قیل سره سکړلو نقل کړلو ها اشاره یې ست وکړه ضعف تخافي سبو یو ضعف ده چې اشتقاق د حدث نکیږي د مصدر نه او د غیر حدث نه نو تاسو اشتقاق د سنه وکړو د تحریک السلوین نه تحریک السلوین دا هم مرکب اضافي ده روح سی ده کنه مصدر خو نه ده یاد مو کړل کله تحریک نه کینه تحریک خو دبل چا مصدر ده کله سلوین نه کینه سلوین خو اسم جامد ده په یوه خبره باندې نو د چا نه تاسو کې بل دا خبره چې بنا د باب تفعیل دا د تحریک لپاره ډیر کم استعماليږي د صلی معنا خو حرکت او کو نو دا تحریک د معنا تر څنګه راويستله پوهیږئ دا خو د باب تفعیل لوجنه او باب تفعیل په تحریک کې څه ده نادر ده نو د دې دوه وجونه
دا د حرک سلوین نه ماخوذ کول سدي دا ضعیف. واشتهار هذا اللفظ بالمعنى الثاني واشتهار هذا اللفظ بالمعنى دې نه دفع د یو اعتراض کې اعتراض دا دی چې ما ته ګوره دا لفظ تا منقول کړی دی چې د چانه هغه منقول عنه غیر مشهور دی او منقول الیه مشهور دی. پیسه پوهیږي راکه دا لاس دی دې ته ګوره دا لفظ د څه دی د صلات مونږ د چانه منقول کړی دی د تحریک السلوین او د چا د پاره د ارکان مخصوصه او د پاره نو دا تحریک السلوین منقول عنه شو د دې نه دې مونږ را نقل کو چا دم را نقل کو ارکان نو د صلات استعمال ف ارکان مخصوصه کې مشهور دی او په تحریک السلوین کې مشهور نو پکار دا د منقول عنه اصلي معنی هدا دا نو پکار دا چې هغه مشهور یا دا بلې ندی وای چې دا سم مثلا نه کله کله د نقل نرستو هغه منقول الیه معنا دور مشهور شي چې منقول عنه به شي نو و اشتهار هذا اللفظ د دې لفظ دا اے د صلا دا شهرت په هذا بالمعنى ثاني په معنا ثاني کې چې هغه فعل ما عدم اشتهاره سره د دې نه چې شهرت نشته د فعل اول پس کې نو لا يقدح دا اعتراض او نقصان نه ورکی پی نقله عنه چې دې داغه نسل شوی دی نقل شوی. وانما سمي الداعي مسليا اس دعا کون کی تولی مسلی وای ها دعا کون کی تا د چا بنځوانه د امام زمخشري زمون بنځوانه خو دعا کون کی د مسلی ده کوي چې دا معنا حقيقي ده لغت کې نو وانما سمي الداعي مسليا داعي ته مسلی زکوای تشبیها له چې په سبب د مشابهت پوهیږي د چا سره د راکع او د ساجد سره په تخشعه پس کې اے مصلی کم مصلی منسکون کې او مصلی کم منسکون کې دعا کون کې نه دا دعا کون کې نه دا مشبہ او هغه مصلی چې ارکان مخصوصه کې په سبب هغه مشبہ پوهیږي نو مصلی خداغه نه فارغ ده ولی هغه تحریک السلوین کی کنه معنا عاجزی کی سکی تخشو نو دلته دا دعا کوون کې هم سکی عاجزی کی نو تا توای و انما سمي الداعي مسليا داعي ته مسلی او تشبیها له د دې داعي تشبیه ور کړی دا د چا سره دراکه او د ساجد سره په سکی تشبیه ور کړی دا په تخشو نو چې کوم لفظ داغه د فاروز او غیر دلته مسلی د پاره سکړلو حدیث مبارک کې راځي کنه تاسو کې چې کله یو را او بلل شي دعوت ته ندی د اجابت کی او کنه دی اجابت نشو کولای روجا یا بل سنفل یصلی زمانه دعا دی ورته نو دعا کې عاجزی ده کنه څنګه چې دا ارکان کولو کې